الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام آلة الرياسة سعة الصدر بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد. درس اخلاق سلسله نن دریام نشست ده ظاهرا او د کومه امام برګو کې درس اخلاق فیصله څه شوی ده دا ډیره بهتره بولم ان شاء الله. درس اخلاق په کور دې کامیاب شي د کامیابی و طریقې کار انداز دا عمومي شيخه خبره ده. عمومي د کېدا د کومې مدلته ادارې دي چاهه پاسدار فدریشن انجمن مدرسه او شرکت و دین علاوه عوام الناس لپاره هم په کار دی کې भरपूर گنجائش وی لکه څنګه د اولین نشست ان شاء الله او دی سټیج نمو اعلان کو عوامو د لپاره مرکزی امام برګو کې هر جمعې شپې 3:30 بجې ان شاء الله درس اخلاق باقاعده کیږي بدلته او تاسو ټول کسان دي کې شرکت کوای شوي. نن اولینه جلسه ده امام برګونا عمومي شکل کې درس اخلاق شروع کیږي او زه شکریا ده کوم کسان دلته تشریف فرما دي او کوم کسان سم میډیا په ذریعہ سره ایمو आवाज هغوی ته رسیږي. ایمو نن جلسه ز تاسو ټیم ان شاء الله ډیر نه خلم عنوان ده مدیریت مو فارسی عربی کې ودی یو مو تاسو ته مینجمنت نه یو یو نظام چلوله یو ادارې چلوله کور چلوله یو سکول چلوله د خپل جوړې آسان کار نه دی، ګران کار دی. علی ګران کار دی چې کله انسان یو ذمہ دار وي کچیر اسلامی نقطه نظر سره غوړي سی وای دراو چلی ایوا محکمه و چلی به حیثیت صدر به حیثیت یو ذمہ دار کا سی وی ادارې کې پته کیږي په کار دا د ستو کې څه کوالټیز درکې وي څه صفاتونه درکې وي. لذا مولای کائنات یو مشهور خط څه ملک اشتر ته مولا لیکلی و څنګه د سیاست منشوري سویږي هغه نیچوړې زده ته بیان کوم وخت مده نه خلم هغه کې تقریبا 20 محوري نقطې دي 20 محوري نقطې دي څنګه ته مو اصول اخلاقی نه یو یعنی د مدیریت د مینجمنت د ایوې ادارې چلولې اخلاقی اصول څنګه بنیادونه دي ار یو اصل یو بنیاد ده ار یو اصلي وستنی ده چې په کار د انسان کور کې رعایت کوي ایوې اداره چلې لکه دلته الحمدلله موسی دوی درې څلور غټي ادارې دي مثلا مدرسه ده پاسدار دي فدریشن ده انجمن حسینیه ده خود پورا مرکزی وای اداره ده اندشون سره تنظیمونه دي بهر چې انسان چلای په کار ده هغه ته مدیریت ولا یا مینجمنت ولا اصول باندې انسان په کار ده پوي وي څنګه کوم اصول دي مولای کائنات خیلی دی هغه اصول زغوی طرف ته اشاره تکوم. قلنا اولین اصل چې امام اشاره کړی دی هغه ده چې انسان په کار ټولو کارو کې خدای ځان باندې حاضر و ناظر بولی. دا اوس بنیاد ده خبر عمومی ده مو بار ولیدلې ده خو بیسیک نقطه ده یعنی ته څه خلک کار څه کوي وی ادارې کې په کار ده څه خدای حضور کې کاوه خدای ځان باندې ناظر غاڼه او خدای سره په کار ده ته ارتباط وي پروردگار د پاره کاوه هیڅ کله مایوس نه کیږي طبيعه کله تو کار وکي ایتو کار خستګي ستړواله ځکه د نوځي چې ته پیږي چې کار مو خدای د پاره کړی دی کچوک شبسای دیر کیا فرق ندر کی رولی کچوک ندیر کیا فرق ندر کی رولی ځکه امام خمینی به اکثر د خبره کوله چې ټول دنیا خمینی زنده باد ناری شروع کی ما پروا نشتا ہوتا ټول دنیا مرد باد ناری شروع کی خمینی پروا نشتا ہوتا ویلی چې ما کار خدای د پاره ده او څه کله کار خدای د پاره وی د یاد اوسطوي به انسان نتیجې پسې نه وي څه نتیجه څه خلته ملو شواله ریزلټ څه خلته ده ریزلټ کې ظاهری کامیابی ملو شي انسان خوشحال وي که ظاهری ناکامی ملو شي انسان خوشحال وي دی خوشحال وي انسان. زکات امام خمینی مشهور جمله ده چې مو
کار باندې مامور یو ایمو ذمہ داری دا دی چې کار وکړه نتیجې ته سترګې مه غړوه څه نتیجه څه خلته روته کیدای شي ظاهري کامیابي کې نتیجه روزي کیدای شي ظاهرا کامیابی نتیجه نه روزي خو ته هر صورت کې کامیابی سرخرو یې ویلې تو خپل کار سولانې وکړلو. یوه نکته دا ده قرآن مجید کې کسا واضح آیات پروردگار علم یعلم بان الله یرا او تاسو ته پته نشته چې خدای د تاسو کسي. یو عالم خپل علاقې ته تبلیغ د پرتلو مجتهد ته ویره او څنګه مو ته یو داسې نصيحت یو جمله راکړه څنګه مو د پاره مشعل راه وي مجتهد وتی چې دغه آیات سزړ نیولې کا جیب کې همیشه د پاره ګرځوا همیشه د پاره مد نظر ساته علم یعلم بان الله یرا خدای یو قسم ته بندگانو ته کلیک ده څو تاسو ته پته نشته چې تاسو قسم او تاسو ته دا معلومات نشته دي چې تاسو باندې همیشه حاضر و ناظر یم. پس انده جمله کافی ده چې انسان که صرف اندای کی بنیاد اصلی بنیاد انده ده مدیریت لپاره منیجمنت لپاره. دویم شی چې مولای کائنات منشور کې ذکر کوي هغه یې تقوا پرهیزګاری ده. انسان په کار دی چې حتی الامکان کوشش وکړي هر یو کار تقوا پرهیزګاری بنیاد باندې وي خواهشات نفس پیروي په کار انسان ونه کی کله چې ته تقوا پرهیزګاری بنیاد باندې خواهشات نفس بنیاد باندې قدم نه خلی یاد وساته خدای خپل په خپل د تلیاري خلصوي. تقوا پرهیزګاری د دې خبره به دسه د توقع یعنی په کار دی چې ایمو معیار شریعت وي ایمو معیار اسلامي په کار دی. قرآن کې پروردگار عالم واضح ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا کچری تاسو تقوا بنیاد باندې قدم خلوي خدای خپل تاسو تلیاري جوړوي او کچری تقوا بنیاد باندې تاسو قدم نه خلوي خدای خلاص لیاري تاسو ته بندوي مشکلات کې پنساو کېږي. دویم شی دریم شی دا د عرض کم څه اصول مدیریت یعنی د نظام چلولي اصول هغه نه یو اصلي اخلاقی څه دریم اصل دی هغه د انسان په کار د خپل ځان خادم وګڼي دا وړه خبره ده. دغه نه لک سټرس د تکوم انسان په کار ځان خادم وګڼي دا عناوین دي کنه مو ته عنوان نه یو نامې دا مختلف قسم ته مثلا زبر در کوم مثلا مو مرکز کې مثال چوک پیش نماز عنوان باندې مشهور دی چوک سیکریټری چوک صدر چوک استاد چوک عالم دا عناوین مهم نه دي دا عنوان دوره مهم نه دی. زم دا اداره کته وخت دوره پاکه پاکي ځای اداره ده مثلا خدای سره منسوبه اداره مسجد مانس کې یو طرف ته امام برګا مولا حسین کور بل طرف ته مثلا مدرسه زمانه امام کور دیږي کې کته دا عنوان ځون باندې کې دا ډېر غټ عنوان دی خادم خادم در حسین مثلا در اهل بیت خادم دا ډېر غټ نه دی ویلې چې دا دار د چوسي منسوب دی چې هغه خادم عنوان ته باندې صحیح طریقې سره راغللو دا ډېر غټه نامه ده دا ډېر غټه نامه ده اهل بیت او دار خادم هغه بچیانو سره سمېږي هغه دوره لوی مقام لري او دا یو سعادت ده دغه ځکه یقینا دا یو سعادت ده او کار چې انسان کوي په کار د بحیثیت وظیفه او ذمہ داری وکي کار چا باندې منت نه ده دا یو حقیقت ده. پاسدار فدریشن انجمن مشران کشران هر څوک دغه ځکه کار څه کوي چې څه کوي دا یو ذمہ داری عنوان څه په کار دی چې نه د مو فریضه ده. مثلا مو ته چوکرو شي ته چوکرو شي د توي څه پلانکای کار د توکو ډیر غټ کار د وکړو ډیر زم دغه انسان په کار خوشحال نشي په کار فورا انسان ته چې نه دای مو ذمہ داری و مو خپل ذمہ داری انجام کړی مو دینه غټ کار نه دی کړی زه ذمہ دار مو خپل ډیپټي انجام کړی دی مو دینه پورته کار نه دی کړی چا باندې مننت نه دی ویلي حقیقت ته زویم مو ته خدای توفیق راکړی دی دالتي واوريزه یو کال پنځه کال هر سوره و دالتي دا یو فرصت دی دا یو موقع ده زندګۍ کې بیا کله چاته څنګه ملو شي نشي ملو کنه ډیر کسان اندالتي وخت سمونه لوړل مختلف ملکو ته مسافران شول مړه شول جنازې راغې لکه څنګه کربلې ته پاته د غیر ځای وا جنازه نومان علي څنګه مو دغه ادارې سره مربوط وو فدریشن کې خدمتونه کول واخ سالوړ سټیل ته دوا کول مخکې میرون سیاو سم ملکوت وشو خو هغه زړه کې ارمان اندا اوس هغه وختونه به بیا موټر ونه شي بیا موټر ملو نشي څوک مخکې ز مرکز کې و هغه ډېر خولي وختونه اوس هغه مو مرکز کې تیرېدل او مقصد دا دی چې دا یو فرصت دی دا یو موقع دی دا ډېره عجیبه موقع دی چې چاته خدای ورکړي دی څنګه څو عنوان څه ویلي نه دی دلته خدمت کوله خدای ایدو کسان انتخاب کړی دا ته زویم دلته اجاره ویلې والا غټو ادارو کې افسران دي کنه هغه نه
اوچت دی مقام یې درجه یې مو اوچته دی او څوک په پوهېږي دغې شي باندې یو صلوات واسطه محمد و آل محمد یو شی څه زه ذکر کوم مولا هغه منشور کې ذکر کړی دی مالک اشتر ته خلکو سه ګل مل کر شوله دا ډېره مهمه ده یو مدیر ته یو مشر ته پکار ده دی چې هغه خلکو سره مانځ کې وي خلکو مانځ کې وي خلکو نه جدا نه وي پکار دی مشرتوب دغته نه وي چې مثلا لکه شتاب وي ځنه یې موږ علاقې کې یا نورو ځایو کې به وي چې هغوی ځان ته امتیاز قایل دي ځان ته داسې قایل دي چې یمو حیثیت یمو مقام لږ اوچات دی مثلا زه پکار دی خلکو مانځه کښېننم هغه ځان دپاره ننګ بولي او هغه مشر هغه مدیر چې هغه خلکو مانځ کې نه دی که نه هغه خلکو زړو کې نه دی چونکه خلکو منځ کې دی که نه هغه خلکو زړونې دی او یې خلکو سارونې حکومت کول اسانه دی خلکو زړونې حکومت وکړي دا ډېره مهمه ده او دا کیږي هلې مونږ فارسۍ کې عربۍ کې ورته متن کې خلکو متن کې څه کله ته وي متن جامعه معاشرې منځ کې څه کله ته یي ځکه تاسو ته یو نقطه ذکر کوم انشاءالله تاسو ما صدیقي اګرې شوئ دا اوس کوم الیکشن وشول تېر شوي الیکشن کې مثلا جوانانو ته فتح میلاو شوله جوانان یو ټیم یو فتح ورته میلاو شوله دې واجه تاسو به شاید نوټ کړي وي نفسیتي واجه وه هغه تاسو ته پته لګي ځکه ما نقطه موضوع چونکې خلکو مانځه خورېدل خلکو مانځ کې وو ځکه یوه کامیابي میلاو شوه ورته بنیادي نقطه دا وه اوس زه تاسو ته دې کې دا نقطه یې در کوم شهید هغه څه مقبول و کورکور مې کې زه یې ومنم ته یې نه ومنې چونکې ومني چونکې نه ومني دا یو حقیقت دی هغه څه مقبول و که نه هغې واجه څه وه هغه خلکو مانځ کې وو هغه متن جامعې کې وو هغه هر کلي کې وو هر خونې کې وو هغه هر ځای کې وو بازار کې وو معاشرې کې وو هر چېته هغه وو شهید هغه هر چېته وو واجه یې دا وه څه مقبول وو هغه خلکو نه سیټ ته نه وو جدا نه وو کوم کس خلکو مانځ کې وي که نه متن جامعې کې څه فاصلې سره نه وي هغه ډېر کامیاب وي هغه خلکو زړونی وي هغه څه کله ضرورت هغه ته پیښ شي هغه ته خلک بیا زړیا ویر کوي قربانیا ونی کوي یو حقیقت دی والحمدلله زه دا ویلی شم چې موږ ته نن داسې مشران داسې کسان میلو شوي دي چې هغه خلکو مانځ کې دي ټیک دی که ته یې چا مسله حل کړي نه کې حل خو خلکو مانځ کې خو یې که نه ورسره خو یې که نه دک در کې ورسره شامل یې زه یو بل شی ته عرض کړم هغه دا دی چې مشکلاتو کې پکار دی چې انسان پیش قدم وي څه خیال ته مسله پیښه شوه پکار دی ته پیش قدم وي موجود وي هلته بس دا موجودګۍ مهمه ده خلکو دپاره سرمشق وي ته سرمشق وله ډېره ضروري ده حقیقت دی لکه بیګا مثلا مرکز دپاره یو کمپین چلیدلو کامیاب ویلی شو واجی نه خبر یو کامیاب ځکه شو چې مرکز کې دا د ذمهداري ادارې کومې دي که نه کاپاس دولت فدریشن خاص کر انجمن چونکه پیش قدم وو چونکه موجود وو چونکه حاضر وو چونکه هغه تکلیف برداشت کړو اجاکا یو خاص کلی کامیابی ملو شوله او کته ته نه تاسو وې زده نه لوړو نه کیږي دا شی به نه کیږي ایران کې والي متعیس تاسو پاته د انقلاب یې کامیاب شو هغه سیمو انقلاب ځکه کامیاب شو چې مو خلک محاذ ته نستول چې محاذ ته لوړ شي مو محاذ ته مخته و روان شول مو خلک ته لڅرات سوی مو مخته شو خلک مو سي راتلل ځکه مې انقلاب کامیاب کړلو که مو خلک ستولې خپل ونه کېناسته بیا نه کامیابېدو یو صلوات واسطه محمد و آل محمد محمد و آل یو بله نقطه چې کومه دی هغه د ریاکارۍ نه پرهیز دا ډېره مهمه ده انسان په کار دی چې ریاکارۍ نه پرهیز وکړي زه نقطه کسې بنیادي ته عرض کوم ایمو ځنه وخت کې ځنه داسې کسان وي یوې ادارې کې هغه کوشش کوي چې مثلا کار داسې وکړي چې ریاکارۍ مطلب کې راشي هغه داسې چې کوم ځای کې نمبر زیات میلویږي هلته موجود دی کوم ځای کې نمبر نه میلویږي هلته نشته دی نه دا غلطه دی ځنه کار کېدای شي ته آسان بریښي خو نمبر وکې میلویږي هلته ته بریښي چې کوم کار ګران ده ته بریښي نمبر نه میلویږي هلته ته نه بریښي زه یې مثال در کوم کوم ځای کې ته ادارې مشر موجود دی هلته ته موجود یې کار کوي کوم ځای کې هغه نشته دی سترګو نه اوجل دی پناه دی بیا ته کار نه کوي دا نشوه او په کار د مشر ته داسې په کار دی هغه داسې کسان نوټ کړي چې ودرې کوم کس ما موجودګۍ کې تیز لګیا دی ما په مخ کې کار کوي چې کله زه نشته یم بیا کارار خو بیا ولی دی بیا کار نه کوي
په کار دی هغه ته نوٹ کړي چې کوم کسان دي داسې څه هغه ریاکارۍ دپاره کار کوي خو صحیح کارکن کسان نه دي صرف نمبر دپاره کار کوي دا د مولوي څه کسانو نه ځان سیټ ته کوي بله دا دی څه اتمه نکته څه مولا منشور کې ذکر کړي دی وعدې باندې وفا کوله اول انسان په کار کوشش وکړي چې څه وعده ونه کړي مو ته چوک ځنه وخت کې خبره کوي چې وعده نه شو د څه کوی کوشش کو دیر شو کوشش کو د سارو شو وعده نه شو کوي کله د څه وعده وکړه په کوی دی بیا وعده پرا کې ویلې څه وعدې سي ایمان تړلی دی سار چې به پریشي خو وعده په کوی سار ته ورسیږي انمه نقطه څه مولا ذکر کوي هغه دا دی څه تغافل نه وتی ای درگذر ډیر مهم شای دی کسه یو مدیر دی یو مشر دی کنه هغه په کوی سینه ستر وي هغه په کوی ځنس زیو کې چشم پوشي په کور دی کوي ځنس کې سترګې پټې کا دوره سټریک په کور دی ته نه وي دوره سخت ته په کور دی نه وي سخت مزاج یې څه هر یو کس نه غلطي کسې فورا سزا ورکوي د مهمه نکته ده پلار ته نه سي په کور دی کسه یو پلار یو مدیر لک ځنه ځکه به سترګې پټایي انډایرکټ وایا انډایرکټ نصيحت وتا وکړه دا کور د غلط او پلانکای قدم د ټیک نو او کته هاري وي نقطې کې سختی دوره وکي نو کې د شی به تونه خل چې وکي فرار وکي دا مهمه نقطه ده بل اخی یو نقطه سمولای کائنات ذکر کړی دی مدیر د پاره یو استاد د پاره یو پلار د پاره یو مشر د پاره یو صدر د پاره یو سیکریټری د پاره هغه د خلکو ته شخصیت ورکول ډیره مهمه دی ته چوکارو شي ته شخصیت قائل شغته څنګه شخصیت قائل شي نه ته احترام ورکا یا قدر وکا غي عزت وکا یعنی خوش رفتاری سره زویل شه موجوده ایمو سیټ اپ کې خو مخ نوې مو په کوه دا خبرې کړې وې الحمدلله مو سیکریټری صاحب ایمو موجوده کسان ایمو د نور ادارو ولاندا شي چوکاو ته او تروشي خ قدر عزت سمینی سو سمیلوي دا ډیره غټه خبره ده مو تاسو پښتو کې وا خبره کوو کنه څه فقیر ته فقر ما ورکاو خزړې ما بداوه دا غټه خبره ده سوچ پوه کوي مودالته کا چا سمیلوي کو کنه کدای شي ایمو پلار د خمانه موتروشي خو هغه ایمو دغه کې پلار د خمان نه ده هغه دغه مرکز ولمون ده په کار د مو به حیثیت د څنګه مرکز تر غلې دغه چې د سیمه وروړي دغه څه خمل او شمینی محبت سره جار قربان سو سملو تابو سو کوم ز دغه چې ترجمانی د څه طریقې سو کوم چې یو هندو سیک غیر مسلم روشي هغه دغه ځنه متاثر شي څنګه د سوره باخلاقی کسان دي دا کردار تستر کې غړوا یو لسمه نقطه سم مولا ذکر کوي هغه د انسان په کور ټارګټ مقرر کړي وي هدف مقرر کړي بغیر د ټارګټ بغیر د هدف انسان په کور نه کوي کومې ادارې کې انسان کور کوي په کور یو ټارګټ کې دا یو هدف کې دا یو ایم یو مقصد یو میشن کې دا ذاتي بزون رسوم ایوا دوی درې پنځه نقطې ځون ته مقرر کړي دا اچیومنت د زکوم دا به حاصلوم او خدای نه توفیق وغواړه پروردګار توفیق وکړي دا زه حاصل کوم کیږي ورو سټپ بای سټپ یوا به درې مثلا تو لاس نقطې یې خوي چې دا به حاصلوم لاسو کې تو اته حاصل کی کامیابی ته لاسو کې شپږ حاصل کی کامیابی ته لاسو کې پنځه تو لاسو کې دوه حاصل کی خو کم از کم هدف خود حاصل کو کنه یو انسان بغیر د هدف ټارګټ لګیاوي به مقصد لګیاوي فایده نه کوي ایوه نقطه چې مولا ذکر کوي انسان په کار دی پلانینګ تیار کی پلانینګ څه په کار دی مختصي پلانینګ منصوبه بندي ته چې انسان په کار دی منصوبه بندي ته اور کی پلانینګ څه مختلف شي دیرلسمه نقطه سے مولا ذکر کی نظم و انضباط ده انسان خونی کیا ادارې کیا هر محکمه کې په کار نظم و انضباط وی هغه باندې پابند وي مولای هر ورځ کار مقرر کړي نن ورځ دا کار دی سبا ورځ دا کار دی هر ورځ کار مغه ورځ کاوه نن ورځ کار سبا کې ما کاوه سبا ورځ کار نن ما کاوه هر ورځ خپل کار مقرر کړه هر هفته خپل کار مقرر کړه ولسمه نقطه سم مولا ذکر کوي مولای څه په کار د انسان سیستماتیک کار کوي سیستماتیک امور چلای سیستماتیک امور چلواله دا نقطه څه ذکر کوم کسا مولای څه په کار د انسان شایسته افراد صلاحیت ولا کسان په کار د سره واخلي او ته کار وسپري یعنی هر چونه کار ماسپرا کوم کاس کې څه صلاحیت کا سی لیاقت کا سی کوم کاس کې څه کوالټي کا سی مغه ته مغه خپل کوالټي مطابق کار ورکا چو کې څه ته میرټ کا سی مغه شه کار ورکا فرض کې وته شایسته سالری انسان ته پکوره معیار شایسته سالری وي نه څه د مخبل د مو دوست د ملګری د مو سکینی نه د بنیاد باندې نه شایسته سالری لکه بیګا مثلا کوم یو پروګرام چلی دو کامیاب چلی دی واجه سوا دی واجه انداو مثلا سیکریټری صاحب شایسته سالری بنیاد باندې یعنی هغه وړ کی هغه جوانان څنګه د فیلډ کې ماهر وو ماغوی پتروي دا کار وکړلو کامیاب شو ان سه هر یو کار د پر خپل صلاحیت ولا کسان دي
زه به حیثیت منبری مو هر وخت فریضه نه دی زه هر یو کار نشم کوی مو هغه کار اوس پر هغه مو نه کیږي هغه کې زه کامیاب یم هغه زه کار کوشم کامیابی حاصلوای شم. پنځلسمه نقطه څه مولا ذکر کوي کارو باندې نگرانی و نظارت پرکنه کارونی نگرانیا پکوله کوم کار څه چاته اوس پرلې شو کوم ذمہ داری ده مثلا خونی کې هر چیتا سکول کې په کار د انسان بیا ورسته نظارت اور باندې کی څټه پښتنه وکي څټه واتلی چې دا کار خو وکو کوم معیار کې وکو کوم سکیل کې وکو سره خاط کې دا کامیاب و د کار کې. شپږمه نقطه مولا ذکر کوي مولای څه تشویق او تنبیه ډیر ضروری ده دی باندې عمل کوله. تشویق او تنبیه دغه یو ځنه وخت کې دی شي چوک څه یو قدم غلط خلی په کار دغه ته کم از کم څه نه څه سزا ور کوي د سیانه څه هر چی کې سترګې ما پټاوه دا سترګې پټول خپل ځکه د سترګې نه پټول خپل ځکه ده ځنه ځکه به ځنه غویک توای ځنه کاس باندې دا غویک د نه زکه ته هم څه د سیونه څه د نه پیګم زه د پیګم. تشویق به دینه مهم ده یو کاس کچېری کار کوي په کار د تشویق زیات ایمو کار مې کې حقیقت ته خونو کې انشته سکولو کې یعنی تشویق ډیر کام ده چوکات یو پوزټیو کار وکي کنه مثبت کار وکي کار یو ده 15 ورې شباسای ور کاو سوچ منه خبره تا کار یو کړه ده شباسای 15 ورې ور کا تشویق شي په کار ده حق لري ایمو طرف ته لګ تنگ نظری ده چې خو کار وکي کنه کا یو کس تشویق کی کنه یو کس وایي چې پلانکی خو کار کړي دوا د سر پڅي کی څه تو ویلی چپلوسی وکا پلانکی ته دوله څه کار ده کړي تنگ نظریه شته ده تشویق خشه ده. ولسمه نقطه سم مولا ذکر کوي چې کله څه فیصله مشوره کوي کنه مشوره دینداری کسانو سره کوي اڅه خدای نه ډریږي کابر نه ډریږي اخرات نه ډریږي شریعت پابند کسانو هغه سره مشوره وکوي هر چا سره مشورې ما کوي سکله دینداری کا سره مشوره ته وکي سلام مشورې نه بعد به ته فیصله وکغه نه مخ کې ما کا. اتلسمه نقطه مولا ذکر کوي مولای څخه همیشه د پر خپل کارو کې ته ځان د خدای بنده تصور کا ابتدا کې ته یاد دی چې خدای ځان باندې حاضر و ناظر غنا خو همیشه د پر ځان بنده غنا خدای بندګي کې کار کا. نو نسمه نقطه مولا ذکر کوي مولای څخه کارو کې سنجیده شول ډیره ضروری ده کار کې په کار انسان سنجیده وي دقیق وي کوم یو کار څه ته کې سنجیدګي سره کا سسته سره ما کا تنبله سره ما کا بیغوره سه ما کا ځنه وخت کې موږ نه کارو کې بیغوره وکړو کسه یو انجینیر یو پلک کې څه بیغوره وکي کنه یو پال د تبوشي تر کسان د مړ شي ورکی او کيو کاس مثلا مثال در کوم یو چې مشرتوب ته ملو شي یو چې فیصله کوي په کار ډیره دقیقه وکي په کار نسلو سوچ ورکی وکي ز آینده نسل د لپاره بهترین په کار د فیصله وکم. مولوی څه و نقطه ده انسان په کار سابقه گذشته کسانو نه عبرت واخلي څه گذشته څه خلته کسان وو هغه څه خلته غلطي نوٹ کی یا وی خامه نوٹ کی انسان مغوی خامه په مطابق انسان په کوده مثبت قدم وخ کسه زی وانه ته ذکر کوم د ډیره دقیقه ده مولوی کنه څه مینجمنت اکاس کوي شي مشرتوب اکاس کوي شي څنګه کی خلکو منځغه رفتار رویه عدالت سکي عادل ورکی پلټي بازی طبقه بندي ورکی نوي دا ډیره مهمه نقطه ده. زه صرف اندوره ته ذکر کوم مولا په بری کې وا جمله راغلی تاسو ډیر اوریدلې علي رسول الله په بری کې مولا په بری کې څه قتل امیر المؤمنین لشدت عدله علي ویل قاتل شو ویل شهید شو خپل عدالت قاتل کو ډیر عادل و ځکه شهید شوالو عدالت چونه شو برداشت کوي مولا عادل چونه شو لیدای عادل د چی شي ته ویل شو عادل دخته کنا سلور د ګرام ویا کنا ملامت کی ورور د ګرام یا ملامت کی حق کای نشي ته دغه ځکه ته حق ده تاسو کسی ډیر وي چې څوک کیسو تر مختصر اشاره کوم مولای کائنات لور ام کلثوم بی بی سلام الله علیها یو پیر عید راغو کوم د بیت المال خزانچی وغه ته ویل چې عید روان دی مو صحیح چانشته کته یو گردن باندې څنګه را غوړی کې څه چي هور یو هور موته امانات کې روکي صرف څور زپاره چاوم بیا دوباره یوسا سوچ وکړئ نکته دا ایڅغه هور وشول بی بی څور چې چواله وي ورسي مولا وسولې دو لور ته دی ام کلثوم ته څه د هور چي ته غدو ته خزانچی نه امانات کې راخسته ده فورا ته راوخو سو خزانچی راوخو سخت بیزتی ویر کړل ستو ته څه حق دې ته بیت المال ولا شای مو لور ته به تور امانات ویر کوي ورته دې شکر کوه چې به تور امانات د ویر کړي وګر نه تو خیرانه وو مو لور ته سزا ویر کوله دې ته ویل شي د عدل مجسمه
مولا کائنات ته یو پیر عقیل دعوت ورکړ دا کیسه تاسو ډیر اوریدلې ده عقیل څه کله دعوت ورکړو ماړې بو خړاله هغه نه بعد وتی مولا ته خبرې څه مو غریبانه ده تکلیف کیوم بیت المال لګوي پیسې مو ته ملويږي کافي نه دي مو مقصد دا و ځکه مر وخت یې څه لګه مو سره گزاره وکړه لګي پیسې زیاتې کارته سوچ مده خبره ته مولا واس بناو تا ګار مکړه عقیل ته دې سه عقیل ونی سا هغه خستر ګنډوند وکړي چې عقیل ونی سا عقیل ولکه پیسې درکې څه کله ونی ولو سیخ ولو سه وسو چیغه وکړه مولا ته دې سه مولا ودسوم چیغه وکړه امام دوی چې دنیا ور نه وسوي چیغه د وکا هغه ور نه ډریږي چې کوم جهنم ور دغه دینه ډیر زیات سي زول کوي موغه ته برابروي دي ته ویل شي د عدالت مجسمه زه د بدر حکایتونه ځکه ذکر کوم چې لکه مس کما تاسو مولای کائنات عدل طرف ته متوجي شو نن سبا زمانه کې عدل کول آسان کار نه دی زه نقطه ته ذکر کوم ځکه آسان کار نه دی او مو ځنه ځکه دالتي جنگونه جګړې چې موږ شوي دي کنه بل بنیاد باندې نه دي شوي بل بنیاد باندې شي مو کربلې ته پاته ده دا لیست ویلې چې کوي د پښتنه ویلې وسې کوي دا ویلې کوي دا ویلې کوي ورکه زه ذمہ دار یم دا پیسې چودي دا منات ده په کوره حقداري ته ورسیږي زه ویلې ترز وای ورکه وکم زه ویلې کلی ته واستم ته ویلې کله ورکه کوي ته ویلې پلری نه ورکه کوي ته ویلې وطنداري ورکه کوي دا د کوي شو ترشي مسم کیا یو مثلا دالتی څه سامان راغو مرکز خبره نه کوم کور می خبره کوم تاسو څه ته پښتنه اوسیو کې څنګه کوم ملکو کې تقسیم شو چو تقسیم کو کوم ملکو کې تقسیم صرف پښتنه اوس خپل وکړي عدالت مهم ده چې تقسیمیږي په کور د غریب ته ورسیږي غریب ولکو ته ویر کو غریبانو نه تقسیم شي نه څه د کسانو ته ویر کا څنګه خپلوان وی رشتہ دار وی چاچا ماما دا ورکی او مو د علی منون کیو هغه د عدالت مجسمه وا مولا کائنات د عدالت مجسمه سودای حمدانی نمیږي مولا ډیره موهبه وا جنگ سفین کې شعرونه به ویله مولا ته به خلق جنگ ته زتول امیر شام ډیر بغض و سره وخت تیر شو مولا شهید شو دا سودا حمدان سره تعلق لرلو دی حمدان باندې امیر شام یو گورنر مقرر کو نمای وا موتا هغه سکله په بوسر بن ارطات سکله ونی مقرر کو ډیر ظالم ظلمونه به کولار چوسا دا سودا راغله امیر شام ته او تایید چې تو کوم گورنر مقرر کړه د سخت ظلمونه مسکای به انتها ظلمونه د مسکای ویل د ظالم گورنر مونږ مقرر کړی دی سکله دا خبره ور دی وتی ته څنګه میږي چې سودا حمدان والا خو هغه سودای چې علی ته د جنگ سفین کې کسان تر تیرول ورته یې د صداس پارا کوئی د سی وخنی څنګه کجاوانوي به کجوي خو نه سپارا کوي حمدانه پورې اند سي بوزوي مو گورنر ته وایو چې دې ته نور سزا ورکا نور ظلم اوسه کله دا خبره وره ده کنه یغی سترګو نه کور ته وخ کی روان شوي مولا په باره کې شعرونه ولوستل څلوړو شهید شو هغه هسته څنګه د عدل مجسمه او هغه یا لوړو عدل دفن شو کله داغه امیر شام مورید ته یې څنګه خبره دا که عدل دفن شو څه مطلب ته یې علیا لوړو عدالت لوړو هغه ته یې ځکه لوړو زی واورېږي چې کله حمدان کې مولا گورنر مقرر کړي والی گورنر مقرر کړي مونږ غنم وخص څو سره غنم ورنځجات وخص گورنر زلوړم کوفیتا ما مولا ته شکایت وکړ مولا ته کوم گورنر مقرر کړي دغه څو سره غنم مونږ زیات وخصته دا ویل د سې کې سبب نور عادت شي نور رشوت به زیات کی څکله دا خبره مولا ته کوم مولا فورا لیټر ولی کله دغه خص دی ویر کو دا ویر کا او توای ته سمنونه درجه ما کته مو ازل کی خاتمه کی موبایل گورنر دروستولو ما غیو ریزي مولا ته خبرو کوي مولا سترګو کی کور ته وښ کینول سي مون په شړو شو مولا خدای نه استغفار وکړه خدایا مو ظلم د پاره مقرر نه وکړي مو مقصد نه اوس د ظلم کوي خلکو سره خودي ظلم شروع کړي کسان نه دنیا کې عدالت کوله ډیره ګرانه ده عادل سره رفتار کوله ډیره ګرانه ده عدالت باندې عمل کوله ډیره ګرانه ده دا مهمه ده چې انسان عدالت باندې رفتار وکړي زه اخیری کې یو قضاوت ته ذکر کوم ته دا تاسو ته خوان دادر کې تاسو دغه جلسات اختتام یې باندې وکړو مولا عدالت سترګې غړا سي اسونی نه دي چې مولا باندې فیصله به چوک وکړي مې مولا منون کې په کار کوشش وکړو عدالت باندې رفتار وکړو مولا ته ورځي دوا کسان راغلل یو فیصله ته ذکر کوم دوا کسان مولا ته راغ مولا ته دې چې مولا یې مو منځه فیصله وکړه مولا ته چی فیصله وکم مولا مو خپل منځو کې نو سو مړې مخواړه
ما سا 3 نغنو د ما مرګلی سا 15 نغنو 8 نغن مو خوړل یو کاس روغ ولمون هغه مو مړی نه کېنول هغه مو سا مړی وخوړه سکله تللو هغه مو ته 8 درهم راکړل 8 درهم راکو اوس د ما مرګلی څه 15 ایموشي چې دی ایمو 15 نغن وځکه 3 مو تر کوي چې تو 3 نغني زه د نو سمانو زه تم څه 8 درهم رکړی دی وشه نیم توخه نیم مو ته راکا څالور تو شي څالور مو ته راکا دوا مرګلی وشه نیم تو نیم مو کنه مولا دوی سره غلی دی د پاره څه فیصله ده توک ما مولا ته فیصله را توک مولا دوی څه فیصله ده توک به منوي عادل ولا فیصله بوي بیا مولا تی څه مولا منوي مولا دوی څه ما فیصله ده سي ده څه د چو 15 غنو د چو 15 غنو دو د و درهم واخلي د چو 3 غنو دو د 2 درهم دو د 1 درهم واخلي څه پوښو 8 درهم او ته ملو شي دي as a gift اکاس طرف نه مولا د ته چې د کوم 15 غن والا ده دي ته و درهم په کور د ملو شي حقدار ده اس کومه درون غن والا ده هغه یو درهم حقدار ده فورا اعتراض وکړ مولا دا څه ته فیصله دا وکړه موږ د خپل نه وګرځولو تیر دوکو موږ درو 15 راځیو ته بل طرف ته خبره بوتله امام دوی زو سی ووروي کسه لګوي واچوي دغه مولا دوی څه نغن سو مولا دوی څه مولا نغن واته درې مو 15 دیو مولا دوی څه هر یو نغن درو ټوکړو نه تقسیم کوي څو ټوکړو نه درو څه هر یو نغن درو ټوکړو نه تقسیم شي اته نغن په څو تقسیمیږي 24 هر یو نغن درو یې سو کې تقسیمیږي 24 ټوکړي کیږي مولای څه درې کا سونیوي اوس هر یو کاس اته ټوکړي خوړلې دي سوچ مده اته یو اته بل د کوم کاس 15 غنو ایدی نغن څو ټوکړو تقسیمیږي شابس 15 5 3 15 ټوکړې وي 15 کې اته خپل خوړلې دي او ولمن خوړلې دي سوچ مې خبره ده 15 اته خپل خوړلې دي و ټوکړې ولمن خوړلې دي د دې څه درې نغنو درې ټوکړې څه اړوان ټوکړه په درې تقسیمه کې 3 نو کې اته خپل خوړلې دي ایوای سوال منه خوړلې دي ٹھیک شو ایتو ایوای سا خوړلې دي یو درهم واخلا ایتو ایوای سي خوړلې دي و درهم واخلا سکله عدالت صاحب فیصله وتا کساری ټیټ کو مولا بسرو چشم قبول ده مو ده اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا مټول ہوتا مولای کائنات اهل بیت دغه حدیث باندې فرامینو باندې عمل کولی توفیق نصیب کړي کله صلوات و سلام شهادت شپه ده د مو نوٹ کی وی ان شاء الله نشپا او صبوريزه په کور انسان خوشاله ولا کرونا و نکی ان شاء الله غام شپه ده په کور غام کی تیر کو پروردگار جامع عملونه